د ستا په دې معاشره کې څونه د علماو سپکاوي کېږي، څونه کنځلې ورپسې کېږي. هسې تاسو ماته ووایئ تاسو عوام نه دی، تاسو ډېر ښه خلک یې، موږ دا نه وایو چې تاسو ښه خلک نه یې. تاسو ماشاءالله تاسو ته الله رب العزت د ټولو لومبۍ خبره خو دا ده چې تاسو د پیغمبر په امت کې پیدا یې، ډېر غوره امت یې تاسو. زه تا ته ولې سپک ویم؟ خو هسې زه تا نه تپوس کوم، ته د پیغمبر امتي، تا دونه تعالی الله تعالی اسلام ته درکړی دی، ته مسلمان یې، د مسلمانۍ په معاشره کې ته چې دی ژوند تیرې، نو تا له دا خبر یعنې ته لکه دا سوچ نه کوې چې زه د عالم پسې خبرې کومه دا زه سم کار کوم. داسې تاسو ماته ووایئ. نو ګوره دا خبرې لکه زه تا ته دا په دې وجه ویم که نه، که چېرې ته دا خبره کوې که نه، یو عالم دی، یو قاري دی، یو حافظ دی، بس دا غره باندې ګناه نه کېږي. دا د ستاسو غلط فهمي ده، ښه ډېره غلط فهمي ده. ولې دا عالم د ستا د معاشرې سړی نه دی. په کور کې دوه وروڼه وي، نو یو ورور عالم شي او یو ورور مثال کې طور پر یا انجینر یا ډاکټر یا مصري یا پلانکې کاروباري شي. اوس دغه کاروباري هم دا د ورور دی که نه، نو لکه دواړه خو یو وینه ده که نه، په یو معاشره کې اوسېږي. نو اوس ته څنګه دا خبره کوې چې یاره د عالم غلط کار وکړو، نو دا چې دی غلط دا ولې دوی خو عالم دی. ګوره دا په یو معاشره کې اوسېږي، د معاشرې په انسان باندې ډېر غټ اثر وي. ګوره دا خبره یاد ساتې، دا د ستا د معاشرې سړی دی، داسې د اسمان نه خو نه دی راپرېوتی که نه. دا کم وروره چې انجینر شو، یا دا کم وروره چې مصري شو کاروباري شو، یا دا بل وروره عالم شو، نو دا دواړه د یو معاشرې سړي نه دي. ټیک ته خبره ستا صحیح ده په خپل ځای، خو ته ولې روغ غلط ورکې. د ستا خبره ګوره دا خبره دا ده چې عالم له پکار دی چې دی د لږ احتیاط کوي، د احتیاط حوالې سره دی به دغه کې ځکه چې د جامه سپینه ده او په سپینه جامه باندې داغ د لرې نه ښکاري. خبره ټیک ته، زه دا نه ویم، خو ته دې خبرې له ډېر غلط رنګ ورکوې. ته دا وې لکه چې د عالم نه به دا غلطي ولې کېږي، ودلې به اډو کېږي نه. د ستا دا سوچ دی، نو دا نظریه د ستا غلطه ده، دا د ستا د معاشرې سړی دی. چې د ستا نه غلطي کېږي، داسې د غره هم غلطي کېدی شي. دا یو ډېر لوی عالم فرمایلو، زمونږ په غلطو باندې به نظر نه اچوئ، زمونږ په غلطو باندې کو نظر اچوي، نو بیا خو ته زمونږ نه علم نشي حاصلولی که نه. که چېرې تاسو د علماو په دې پوچو غلطو باندې نظرونه اچوي، نو یا څه ستا د معاشره نشي چلېدی. ته به بیا د عالم نه زده کړه نه کوې، د عالم نه چې کله استفاده نه حاصلېږي، نو بیا هلته چې دی په معاشره کې جهل خورېږي، بیا د اینه بعد بېادبي، بیا د معاشره د ټوله لاړه تل پر تل شوه. په دې وجه ته د علماو په غلطو باندې چشمپوشي کوه. انشاءالله تعالی الله تعالی به دې کامیابوي.